حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د والد صاحب نوم چې کوم دی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او د احد په اولنو شهداو کې چې کوم دی حضرت عبداللہ شهید شوی دی. مگر عزتمندو چې دی کله د میدان ته راته د اوه لوڼه وې، څو لوڼه وې؟ اوه لوڼه وې، او د باندې قرضې هم ډېرې زیاتې وې، او دی د حضور علیه السلام په دین باندې د خپل ځان قربان کو، دی شهید شو. چې کله دی شهید شو، حضرت جابر فرمایي په ما باندې د غمونو ناڅاپه یو انبار راغی، او هغه انبار داو چې یو طرف ته قرضه وه، یو طرف ته قرضه وه، او بل طرف ته چې کوم دی ما ته د اوو خویندو هغه بوج زما را په غاړه شو چې د دوی چې کوم دی ودونه کول دي دا ډېره لویه معاملات دي د دې. نو زه هغې غمونو ډېر پریشانه کړم چې د والد صاحب جدایي راغله او ورسره را باندې قرضونه راغله، او د قرضونو سره چې کوم دی را باندې د اوو خویندو بوج را باندې راغی. نو ډېر زیات په عذاب شوم، ډېر زیات چې کوم دی زه انتهایی د دغې نه ذهني طور باندې پریشان شوم. وی زه یو ځل د حضور دربار ته رالم، زما جانان چې ما ته وکتل نو ما ته یې وی چې ولې خیر دی ته خو ډېر پریشانه لګې، ته خو ډېر زیات پریشانه یې، وجه څه ده؟ وی ما ورته وی چې یا رسول الله قرضونه د بوج دی را باندې، والد صاحب خو لاړ شهید شو، او بل دا دی چې د هغه عیال چې دی د هغه په دغه کې زما چې کوم دی د هغه اوه لوڼه زما اوه خویندې دي، د هغې هغه بوج را باندې راغی. وی زما جانان مبارک چې زما د پریشانۍ ته وکتل نو قربان زما د محبوب علیه السلام د نظر نشم. نن خلکو سره پیمانی دي، پیمانې، او په هغه پیمانو باندې لګیا دی، څوک د حضور علم تلی، څوک یې تصرف او اختیار تلی. الله کریم دې موږ د داسې خلکو نه وساتي. ما به اکثر باباجي مبارک ته وی قربان دا خلک ولې داسې کوي چې د هغې ټول عمر په دې کې تېرېږي. هغه ما ته وی دا غلطي زمونږ ده. وی پکار دا ده چې مونږ هغه په دې باندې پوه کړی وی چې د حضور په علم کې خبرې مه کوه، د حضور په اختیار کې خبرې مه کوه. راشه د هغه ځای نه شروع کا چې په کوم سورلی باندې زما جانان مبارک سورلی کړې ده، کوم زناور باندې زما محبوب علیه السلام مبارک تشریف فرماو، او هغې زناور چېرته قدم یې ښودلی دی یا هغې زناور بول کړي دي، دا ټول کائنات د هغې مقابله هم نشي کولی. خو د حضور شان خو ورا دی. اولنی روایت چې مې درته ووی د ابوداود شریف، حضور علیہ السلام مبارک ولاړ دی، خو صحابه چې روایت را نقل کوي د حضور د سترګو حالات بیانوي. وی زما د محبوب علیہ السلام سترګو لټون کو نو د چای کو د هغې فارس یې کو، حضرت انس ابن مرصد الغنوي کو، ولې کو چې هغه حضور لیږلی نو حضور خو د هغه لټون کو. و زما د حضور صحابو چاته قتل په مانځه کې پوهېږې دې باندې د حضور صحابو چاته قتل، هغې د چا سترګو مبارکو ته قتل. په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ، دا زما د حضور شان دی چې الله جل جلاله ورکړی دی، او صحابه کرامو د هغې یو ناشنا او عجیبه چې کوم دی مناظر بیان کړي دي. دا مبارک چې خپل غلام ته وکتل چې ته خو ډېر پریشان یې، څه وجه ده؟ وی ما ورته وی قربان دا وجه ده. وی ما ته حضور علیه السلام مبارک وفرمایل چې مه پریشانه کېږه، قربان د حضور د نظر نشمه، زما د جانان د نظر مبارک نشمه. وی ما ته حضور علیه السلام مبارک وفرمایل چې ما کلم الله احدا الا من وراء حجاب، تر اوسه پورې چې الله جل جلاله د چا سره ملو شوی دی بغیر د حجاب او بغیر د پردې نه دی ملو شوی. و اے عبدالله ته خوشحاله شه چې ستا پلار په داسې حالت کې اسلام لزان ورکو چې د اوو لوڼو بوج وپې، د قرضدار بوج وپې، او د دې اوو لوڼو نه هغه به هر ته نشو راوتې، خو پروا یې ونه ساتله، اسلام له خپل ځان ورکو، شهید شو. الله ته دومره خوشحاله شو چې تر اوسه پورې الله د چا سره بلا حجاب او بلا پرده نه دی ملو شوی. اے جابره ته خوشحاله شه چې ستا پلار سره الله بلا حجاب او بلا پرده ملو شوی. دې نه پس چې عزتمندو کومه خبره ده، دې نه پس چې کومه خبره ده، والله ستاسو به ایمان ته تازګي ملو شي. رب لایزال حضرت عبداللہ ته وی چې کله یې ولې دیدار ورکړ، ورته وی چې وای عبدالله د دې نه پس څه رانه غواړې چې دله درکم، څه څیز رانه غواړې چې دله درکم؟ وایي ستا والد محترم ورته وی چې یا الله بس یو څیز غواړم، صرف یو څیز غواړم، او هغه دا چې خدایه ماله بیا یو جون راکا چې په هغې جون کې زه بیا ستا د محبوب د دین نه قربان شم، ماله بیا الله جل جلاله مرګ د شهادت راکي. وی رب لا یزال ورته فرمایي چې ای زما بنده بس د دې فیصلې شوي دي چې بیا واپس تلل نشته،
د دې فیصلې شوي دي چې بیا واپس تلل نشته. خو ما دومره ستاسو باره کې قوم ته ویلي دي ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. ما هغوی ته دا ویلي دي چې دا کومو خلکو زما د محبوب په دین باندې ځان قربان کړی دی، زما د رضا دپاره نو ګورې دي ته مړو نه وایې، د مړو ګمان هم پې ونه کوې، دا ژوندي دي.